وی چې کله یو بنده بل چاته لعنت الفاظ وای د لعنت الفاظ استعمال کی نو رسول الله مبارک فرمایي صعدت اللعنه الى السماء وی دغه د لعنت د الفاظ اسمان ته برخیږي لکه د جبن الفاظ وتل چې تلعنت شي وغیرہ وغیرہ نو دغه الفاظ بر اسمان ته خيږي نو فتغلق ابواب السماء دونها د اسمان دروازې د دې لپاره بنديږي و دې چې د الفاظ بر چ روان شي نو بر د اسمان دروازې د الفاظو د لپاره بند شي نو ثم يهبط الى الارض فتغلق ابوابها و چې د اسمان نه راوپس کیږي د الفاظ نو د زمکه دروازې د غیر لپاره بند شي د اسمان دروازې د دغه الفاظ د لپاره بند شي او د زمکی دروازې هم د دغه لپاره بند شي نو بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ثم تاخذ يمينا وشمالا بیا وی غست خې طرف ته زی ځان لار وباسي چې یو طرف باندې وزما بیا غست طرف ته زی خو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لم تجد مساغا نو هغه ځان د پر سلار نه بیا مومي دغه الفاظو دا دومره سخت الفاظ دي د دې الفاظو دومره سخت ګناه ده چې دغه الفاظ الله اسمان ته نه خېږي چې د اسمان نه واپس راځي د زمکه دروازې د غیر لپاره نه کولاويږي خې طرف ته کوشش کوي د خې طرف تتلې نشي ګس طرف ته کوشش کوي ګس طرف ته نشتلې د نبی علی السلام فرمایي رجعت الى الذي لعن وی بیا هغه کس ته واپس کیږي لکه سړی په چاته وي چې ته لعنت شي نو دغه الفاظ د ټولو نه اول اسمان ته وخیږي د اسمان دروازې بند شي بیا زمکه ته راکوشي د زمکه دروازې بند شي خې طرف ته زی بندي ګس طرف ته زی بند شي نو چې بیا چاته د لعنت الفاظ ویلي نو هغه پسې وی لګي وی کچرته دغه انسان د لعنت د الفاظ مستحقي نو په د پسې د لعنت لګي او کچره دغه انسان د لعنت د الفاظ مستحق نه نو دغه الفاظ د لعنت د انسان ته واپس راګرځي لکه دې داسې سوچ د پخپل ځان باندې لعنت وایو او د ځان ته ویل چې لعنت شمه نو محترم دا ډېره سخت ګناه را د دې نه موږ تاسو لا ځان ساتل پکار دي